السلام علیکم ملګرو. یو دوست راته ویډیو رولېږله د دې مولوي صاحب د چې دی څه خبرې په مولانا فضل الرحمن صاحب او عمران خان په باره کې کړي دي. ډېر څه بل شانته کې خبرې یې کړي دي. راځئ دله زه جواب ورکوم د خبرو. لاول دې لږ واورئ. ملګرو لاول خو چې دی زه به یوه خبره وکړم چې اتحاد شوی دی یا نه دی شوی، ابه درته زه وروسته ووایم. لاول زه راځم دته دا ویم چې لکه عمران خان ته مونږ کله یهودي ویلی دي، مونږ له د دې خبرې ته جواب راکه. کله ورته مونږ یهودي ویلی دی؟ مولانا فضل الرحمن صاحب ورته کله یهودي ویلی دی؟ د دې مونږ تا نه جواب غواړو. دا تا د دروغو الزام ولګو. ته دغلته کې په منبر ناست د 8-9 بجو ټیم دی، په جومات کې در سره هیڅوک نشته دی او ځان ته د کیمره پیټ کړې ده او لګیا یې ویډیوګانې جوړی او داسې ګورې را ګورم لکه چې ګینې ماته دنیا خلق ناست دي. د 10 بجو ټیم کې چاته څوک نه کیني، صرف خپلې ویډیوګانې جوړی. مولوي صاحب پوه شولې؟ تا ته دې ټیم کې هیڅوک هم نه دي ناست، نو دا کار مه کوه. بله خبره دې د اتحاد وکړله، نو اتحاد هغه ته مونږ عمران خان ته چې دی مولانا فضل الرحمن صاحب د یهودو ایجنټ ویلو، خو یهودي ورته نه دی ویلی. ګوره ایجنټ کردار ادا کوي، صرف د هغې لابینګ کوي په ملک کې، او هغې مونږ ثبوت ورکړو. که هغه عمران خان سره جواب وي نو هغه به راغلی وي او په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې به چې دی هرجانه کړې وه، کیس پې اچولی وي. چېرې د ماته د یهود ایجنټ ویلی دی په ما دا ثابت کی. صحیح ده؟ نو هغه دغه باره کې عمران خان را نغی خپل دغه یو نه کو، خو دا ویکټورین مولیان چې کوم دي په پاکستان کې ویکټوري، دی را پاسېدل او د هغه په حق کې ولاړو چې یاره دا دته یهودي ویلې، نه ایجنټ یې ورته ویلو. او که نن د اتحاد لا شوی هم نه دی او خبرې هم شروع ده، نو د دغو څه حال دی؟ دی به وایي چې مونږ به اوس چېرته کېځو، د دغو نه خو اوس لاره په خطا شوله. نو اوس دی څه وایي؟ صلی الله وسلم. های نو علماء حق یغه دي چې د الله تعالی او د الله تعالی د قرآن او د حدیث درله درکوي، علم درله درکوي، هغه علماء حق دی وي. او علماء سو هغه دي چې هغه درباریان وي، د کرسۍ دپاره وي بدلیږي را بدلیږي. نو تم لاول چې دی خپل مزاج دغلته ټیک که، نو که تم بیا علماء حق ځان ته وایي، نو ستا بیا څه کار دی چې ته دغلته په دغه ممبر دغه سیاسي خبرې کې او دغه عمران خان سپورټ په دې اوسه پورې کو. خو چې نن درنه ساک سیلې وړي او وی چېرې زمونږ خو بوس ویډیو هم نه وایرل کېږي، ولې چې هغه پی ټي آی او هغه خو به چې دی واپس د جی واي سره یو ځای کېږي، اتحاد به راځي. صرف یره د در سره اتحاد لا شوی هم نه دی، خو ستاسو نه څه ساک سیلې وړی دی. تاسو خو چند کسان یې په پاکستان کې هم دقه د فتنه فساد خبرې کوئ، عوام مو چې دی ګمراه کړي دي. نو هغه اوس وایي چې ګینې دغه علماء سو دي او مونږ علماء حق یو. نو د علماء حق پېخچان ته نشي کولی، تا سره لا دومره علم نشته دی. که تا سره علم وي کیدای شي چې دا بیان تا د جمعې په ورځې کړی وي، عوامو ته دې کړی وي، لږ به دې کیمره تاو کړی وه چې خلک درته ناست دي او که نه. ملګرو په خدای تعالی یقین وکړئ دا بعضې مولیان نه دي. دوی په 8 او په 9 بجو کې چې دی ویډیو جوړی او دقسې چې دی په منبر باندې کیني او ځان ته موبایل فکس کي او هېڅوک هم ورته نی ناست او داسې ګورم چې ګینې ماته خلک ناست دي. دا ګڼکپي مه کوئ، پوه شولې؟ ته به ځان ته علماء حق وی، خلک دوکه کوي چې ګینې زه د منبر نه دا خبرې کوم. د منبر نه یې خو کې، خو لاندې درته څوک نشته دی، پوه شولې؟ د جمعې په ورځ نه یې لګیا. دا چې دی تاسو دا یو نوی سیسټم شروع کړی چې ګینې مونږ پسې د جومات او د منبر نه داسې بیان کوو، دا صرف او صرف تاسو د خلکو د ګمراه کېدو دپاره دا کار کوئ. او درباري ملا دې ورته وویلې، نو زه هغه خلکو ته درباریان وایم چې کوم درباریان راځي د مولانا فضل الرحمن صاحب دربار ته. هر یو بادشاه د مولا دربار له راځي پیښه چې دا مولا په حقه دی. پی ټي آی
چې کوم وفد و د مولانا فضل الرحمن صاحب ځای له راغلی دی. مولانا فضل الرحمن صاحب د پی ټی آی ځای له نه دی تللی. نو بیا زمونږ پښتون او زمونږ دین اسلام مونږ ته د اجازت نه راکوي چې تاله یو سړی راشي او تا هغه پاره کو یا هغه بې عزته کو یا هغه ته کنځل وکړه، بلکې چې یو سړی در سره ښه چلیږي هغه له بیا ښه لاس ورکړه، هغه له د ورورولۍ لاس ورکړه، بلکې منافقت او دغله پالیسي ورسره مه کوه لکه دا تاسو چې څنګه کوئ. نو دا زمونږ د پښتون خلاف دي داسې کار چې لکه یو سړی ستا در له راشي او تی پاره کوي. خو وګورې نواز شریف او زرداري هم د مولانا فضل الرحمن صاحب در له راغلی دی. مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې در له دربار له نه دی تللی چې هغه ته درباري وي. زرداري هم خپل وفد رالیږلو د مولانا فضل الرحمن صاحب در لی رالیږلی دی. درباریانو څه غي شولو که مولانا فضل الرحمن صاحب شو که نه ستا په سترګو چتې ناستې مولوي صاحب. خلک مه ګمراه کوه، د خدای تعالی خاطر وکړه. دا معاشره کوم طرف ته تاسو د لاسه روانه ده.